الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. سورہ لقمان شروع کو نو دا سورہ لقمان دیتا زکوائی چی لقمان حکیم یو ډیر هوښیار او دانشور او ډیر لوی عالم انسان تیر شوی دی. دې کې اختلاف دی چې پیغمبر دی او که پیغمبر نه دی، خو یو ډیر لوی سړی تیر شوی دی او ډیر لوی مؤمن تیر شوی دی. هغه خپل زوی ته څه وصیتونه کړي دي او خپل زوی ته څه د خیر خبرې ښودلې دي، نو قرآن هغه دلته موږ ته ذکر کړي دي. نو دې صورت ته ځکه سورې لقمان نوم کېښو چې دې کې نصایح او د خیرخواهۍ خبرې د لقمان ذکر شوي خپل بچي ته. او دا ما او تا ته تعلیم دی چې موږ او تاسو خپلو بچو ته به داسې تعلیم ورکوو لکه څنګه چې لقمان حکیم خپلو بچو ته ورکړی. منګه خو دې غر کړي او تباه کړي وو چې خدای راله بچي راکړي او بیا په خپله باندې لویږي، نه هغه ته څوک اسلامي آداب ښایي او نه ورته د ناستې چل ښایي، نه ورته د خبرو چل ښایي، نه په دې پوهېږي چې حجره کې به څنګه کښېنې، نه په دې پوهېږي چې میلمه راشي ته به ورسره څنګه میلاوېږي. بس غویی زمونږ بچي چې غویان لویږي، غویان تې ستاسي. نو سوال را پسې دا د پلار وژني، دا مور وژني، بیا هغه چېرته د بل چا بچی راوړی به تاسو وي او هغه به بچی د بولي. ابدین هم نه خبر چا بچی، بلکې دا پلار او مور به ورته هېڅ شی نه ښکاره کېږي او هغه پردی سړی به ورته ډېر ښکاره کېږي. د هغې وجه ده چې موږ او تاسو دا ټول نقصان زموږ او تاسو دی چې موږ او ستاسو خپلو بچو تربیت په اسلامي طریقه باندې ونه کړو. موږ ورته اسلام ونه ښوده، موږ ورته دین ونه ښوده، نو بیا چا نه ګیله کوو موږ په دې باندې. نو د لقمان حکیم دا نصایح الله ته ډېر زیات خواږه او ګران دي. نو دا یې دلته موږ او تاسو ته په دې صورت کې ذکر کړه. دې صورت ته سوره لقمان نوم کېښودی شو. مکی دی، د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی دی. اهدافو په لحاظ سره بس د مکی صورتونو په شانتې دی، یعنې معنا دا ده چې دا د عقیدې مسلې ذکر کوي او هغه د عقیدې مسله توحید ده، د الله د یووالي مسله، اثبات د نبوت د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دعا او اثبات د قیامت ته او د بعث بعد الموت ته او د جزا او د سزا دی. دا درې موضوعات نن په دې صورت کې دا د دې صورت موضوعات دي. مرکزي موضوعات چې څه ورته وایي هغه دا دي. د ده آیاتونه 40 آیاتونو باندې دا مشتمل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی. الف لام میم. الله واقف دی په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب الحکیم. دا دی آیاتنا د کتاب محکمه.
هدن په داسې حالت کې چې رهنمایي او هدایت دی ورحمتا او سبب د مهربانۍ دی للمحسنین د نیکانو دپاره. نیکان څوک دي؟ الذین یقیمون الصلاة، محسنین کسان دي چې همیشه لمونځ کوي، ویؤتون الزکاة ورکوي زکات لره، وهم بالآخرة هم یوقنون او دی دوی په آخرت باندې هم دی یقین ساتونکي. اولئک علی هدی من ربهم، دا کسان په درست لار دي د جانب د خپل پروردګار نه. واولئک هم المفلحون، او دا کسان هم دی کامیاب دی دنیا و آخرت کې، د دنیا او د آخرت کامیابی هم دی. دا الف لام میم دا د مقطعات قرآنیو نه دی، دا د قبیلې د متشابهاتو نه دي. دې په معنا باندې سوا د الله نه بل څوک نه کوي، دې معنا الله له ورځي بس. او د دې ډېر ګڼ مطلبونه مفسرین ذکر کړي دي، خو دوه مطلبونه ډېر غټ غټ په دې کې هغه دا دي چې مشرکانو به دا یو شبه او اعتراض هم کو چې دا قرآن دی پیغمبر د ځان اساس کړی دی، دا ځان اساس دی مفتری دی او دا قرآن ابترا ده. نو د حروف و هجاو نیم حروف، نیم وړو حروف هجا پیژنې که الف ب ت س دې ته حروف هجا و. د دې نیم حروف چې دي دا په یو کم 13 صورتونو کې یو کم 13 حروف هجا دي، او په یو کم 13 صورتونو کې دا حروف تقسیم پوره یو کم 13. او د دې مطلب اصل کې چیلنج دی هغه خلکو ته چې وایي دا قرآن دی محمد صلی الله علیه وسلم د ځان اساس، که دا محمد علیه السلام داسې کتاب سازولی شي، حالانکې نه مدرسې ته تللی دی، نه چاته ګوډه ماته کړې ده، نه چا نه خط زده کړی دی، نه کتابت زده کړی، نه چا نه دا کړې ده، نه د چا نه چې کوم دی ټکي ویلي دي، او نه چا نه سبق ویلی دی، او دی داسې کتاب پیش کولی شي، نو په تاسو کې حلول فصحا بلغا د ژبې ماهران موجود دي، راوړاندې شئ او د دې کتاب په شان کتاب ساز. او که ځان لم پې واره نه راځي نو خپل شیطانان هم ځان سره ملګري کوي، دا خپل مصنوعي او جعلي خدایان هم ملګري کوي، او که په دې نه وي نو دا پیریان ځان سره ملګري کوي، او زه د دې قرآن مقابله وکړم، هیڅ چاو نه کوه. بیا قرآن کریم دوباره چیلنج دا ورکو چې زه داسې وکئ چې بعشر سور مبتریات، لس سورتونه چې د ځان اساس شي داسې ساز ټول قرآن نه لس سورتونو مقابله وکړه، دا یې مونه کړه. نو په آخر کې سوره بقره ډېر آخري صورت دی، بالکل په آخري صورتونو کې دی. په سوره بقره کې ورته ویل یو صورت ساز کوي، فاتو بسورة من مثله ان کنتم صادقین، یو صورت ساز کوي که رښتیا دا وایي چې دا پیغمبر د ځان ساز کړی دی، زه یو صورت وکړی ساز کوي نشي سازولی، یو هم ساز نه کړ. یو ډېر لوی فلسفي حکیم و، هغه ته چا وویل چې دا خلک ټول طالبان ورته وویل خپلو شاګردانو ته
چې خلک ټول په علومو د قرآن او په علومو د نبوت پسې شو او دا حکمت یونانی خلکو پرېښوده. ته د دې څه مقابله وکړه، هغه سر وښودل څه به وکړم، بیا کور ته لاړ، بیا نه راوته. 3 ورځې پس راووت طالبانو، دې سر یې وکړل، هېڅ مې ونه کړه. دا چې کور ته لاړم قرآن مې راواخیسته، چې ما بېرته کړ نو سورې مایده راواورېده. د سورې مایدې چې د اول آیات باندې مې غور وکړو نو ما چې کدون لیکل په دې وکړمه که نه چې د اوښانو انډي او بارونه چې ساز شي، نو د یو آیات مقابله به ونه کړی شم. نو پرې مې خو د چا د الله کتاب دی، د دې مقابلې څوک نشي کولی. او یو مشهور سړی دی مسیلمة الکذاب چې د ابوبکر صدیق په زمانه کې د هغه سره یو ډېر لویه جنګ شوی په یمامه کې، او هغه ځای ته زه په خپله باندې تللی یم، په زرګونو باندې دا مقبرې په زرګونو قبرونه دي هلته. هغه مسیلمة الکذاب دا عمرو بن العاص رضی الله عنه په لا پرې بل دین کې دی، په مشرکانه طور کې دی. دی به یمامې ته د غنمو دپاره راته تجارت، نو چې راته به نو ده سره به دیره و، یارانې وه. او دی چې به مکې ته لاړ نو بیا به هغه سره هلته دیره و. یو ځل عمرو بن العاص وایي زه رالمه، وایي ما ته ویل چې عمر ستاسو هغه پیغمبر د پیغمبري دعوی چې کړی په هغه باندې نوی صورت راغلی دی؟ وایي ما ورته ویل چې او یو ډېر معنیخیز مختصر صورت دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا صورت نازل شوی دی. وایي مسیلمه سر ښکته کو، سر یې ښکته کو او سوچ کوي که اوس عربي سازوي که نه، بیا سر راوچت کو چې عمر ما ته مستقص یو مختصر صورت راغی. وایي ما ورته چې ته ووایه، ته ووایه. ویل چې یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر قبر کیف ترى یا عمرو. دا وزن مو سره برابر، هغه ته څنګه یې نیولي ده. عمر په دې وخت کې لا مسلمان نه دی، او ورته چې ګوري ای مسلمه والله انك لتعلم باني اعلم انك تكذب. زما په الله قسم ته په دې ښه پوهېږې چې زه په تا پوهېږم چې دروغ وایې. خدای دې غر کا. اوس د والعصر ان الانسان لفي خسر مقابله ته په دې کې چې یا وبرو ای جشکیه دا پرې دیر کې په دې ځای کې پرې غوړاسو کې یو شی دی هغې ته جشکې وایي. د دې وړوکي پیشوګي عمره دی او دا سر یې غټ دی او دا سینې هم غټه ده. نو دا اوس دا وایي چې یا وبرو ای جشکیه انما انت اذنان وصدر. ته تش غوږونه او سینې، تا کې خو نور څه نشته. او وسایرک حفر قبر، ټول عمر په شړو کې ګرځې سوړي باسي. دا د مسیلمه کې وحی وه. دروغ دی ته وایي. والعصر ان الانسان لفي خسر دروغ نه دي، دغه دروغ دي. نو الف لام میم دا د مقابلې دپاره چیلنج دی ده. او دویمه غټه خبره په دې کې دا ده چې کفارو به خپل بچي، خپل زنانه د قرآن د اورولو نه د اورېدلو نه منع کول، او د دې وجې نه په مسلمانانو باندې پابندۍ لګولې چې تا په لارو کوڅو کې به قرآن نه وایې، او په ابوبکر صدیق باندې پابندي لګولې چې ته به بار تلاوت نه کړې قرآن. هغه کور مخې ته چوتره سازه کړې وه جومات ته، او پای کې ویل. نو الله رب العزت دا اسلوب او دا طریقه اختیار کړه چې دا د مشرکان غوږ نه ږدي او مجبوراً ورته غوږ کېږي. نو اوس داسې ابوبکر صدیق به طور مثال روان دی، سورې لقمان شروع کوي
الف لام میم. او دا زنانم تیریږي په لار باندې، د مشرکان واړم تیریږي په لار باندې. دا ټکی په عربی کې نو الف لام میم دا نوې خبره وه ودرېده. نو بیا تلک آیات الکتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین، بس مجبورا بیا قرآن واورېده. نو دا دویمه غټه نکته ده په دې کې چې د قرآن سمع ته راغب کولو دا د دې دپاره چې کفار نه اوري هم غوږ بږدي. الف لام میم الله واقف دی په معنا د دې حروفو. تلک آیات الکتاب الحکیم دا دی آیاتونه د کتاب محکمه. کم آیاتونه دا دی صورت کی چې ذکر کیږي. اوس تلک د لرې دپاره راځي، لکه ذالکه چې د لرې دپاره راځي، دارنګې تلک د لرې دپاره راځي. او دا آیاتونه خو زموږ مخې ته دي، د دې درجه دونه لویه بلنده ده هغه عرش مولا ته رسېدلې ده. دا د دې د قرآن هغې درجې ته اشاره ده. تلک آیات الکتاب دا دی آیاتونه د هغې عظیم الشان کتاب چې د هغې مرتبه عرش عظیم ته رسېدلې ده. او الحکیم، حکیم د الله صفت دی. او الله دلته قرآن ته را صفت کېښوده، قرآن یې په خپل صفت موصوف کړ. نو معنا دا ده چې دا دی آیاتونه د کتاب حکیم المحکم. داسې کتاب دی چې محکم دی، نه دی کې تغییر راځي، نه دی کې نقصان راځي، نه دی کې څوک خپلې خبرې کولی امیزش کولی شي، نه څوک دې تحریف کولی شي. دا یو محکم کتاب دی، ذی الحکمه، خاوند د پوهې او د علم کتاب دی. او هدن رهنمایی دا، لار ښوونکی دی، ورحمتن او سبب د مهربانۍ دی، للمحسنین د نیکانو دپاره. دا نیکانو ته لار ښایي او دا نیکانو باندې د دې د وجې نه الله رحمتونه نازلوي. نو چې دا قرآن صرف محسنین ته هدایت کوي او د محسنین دپاره رحمت دی، نو د عاصیانو دپاره بیا به هدایت سي. نو دا معنا نه ده. قرآن د تمامي دنیا دپاره هدایت دی، د تمامي دنیا دپاره رحمت دی. فایده ترې څوک کړي؟ لار د قرآن لار څوک خپلوي؟ محسنین. د قرآن نه پیدې څوک اخلي؟ محسنین. دا په اعتبار د پیدې سره خبره شوې ده. نور قرآن د تمام جهان دپاره هدایت دی او قرآن د تمام جهان دپاره سبب د رحمت دی. اوس محسنین جمع د محسن د نیک ته وایي، نیک. ښه ترجمه هغه ده چې کوم قرآن بعضې حصې د بعضې په تفسیر کې راشي، نو بهترین تفسیر قرآن په خپله کړی و. د دې ځای نه دا بالکل د سورې بقرې سره مشابه دی. دا الذین یقیمون الصلاة، محسنین هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې ودرئ مانځه لره، مونځ ودرئ، یعنی مونځ کوي څنګه چې د مونځ د کولو حق دی. بس مونځ با جماعت کوي، جامې پاکې ساتي، ځای پاک دی، او دس ورته په ښه طریقه شوی دی، او بیا په ټیم باندې دی، او بیا د خضوع د خشوع او د خشوع سره دی، د فرایض او واجبات او مستحبات او سنن ټولو لحاظ پکې دی. دا اصل کې اقامت الصلاة دی. او مونځ دا عماد الدین دی، په حدیث کې راځي د دین ستن دا، او بل حدیث کې راځي معراج المؤمن دی. دا د مؤمن د الله سره راز و نیاز دی. ویؤتون الزکاة،
او ورکوي محسنینا کسان دي چې ورکوي زکات لرا هغه عبادت بدني او دا عبادت مالی دي نو په عباداتو مالیو کې ورمخکې دي او په عباداتو بدنیو کې ورمخکې او ورکوي زکات لرا زکات هم دقیق کوي یو مسلمان زنانا مسلمان سړي سره 9 تولې سره زر دي یا 2.50 تولې سپین زر دي دې باندې کال تیر شه ونه لګېدل به دا به حساب کوي او د 200 روپو په اندازه باندې 15 روپۍ وکړي بس دغه که نصاب نه کوي یو پکې زکات نشته اگر چې چا سره او سپین دواړه زمونږ فقها وایي دې نه به مونږ د سپینو زرو خیر دی که د سرو ترې نه صادره د سپینو به ترې ساس کړو چې د فقراو حق ضایع نه شي زکات ضایع نه شي زکات دی او یو عشر دی چې زمونږ دا پټو کې دا کم پیداوار کېږي نو دا زمونږ د اوبه دلته په بیه دي اندې کې شلمه برخه ده او کومه علاقې چې هغه په باران باندې کېږي یا د خوړ په اوبو باندې کېږي نو پای کې 10 برخه ده 10 منوشو یو منبتي ورکړي زمونږ چې 10 منوشو یو منبتي ورکړي او دا چا دا تماکو چې دي په دې کې به هم زکات ورکړي دا فصل دی ما خپل استاد مونږ به دا کار پخوا ډېر کوو مونږ 3 بټۍ پخوا 13 تاریخ نو ما د شیخ عنایت الرحمن صاحب نه تپوس وکړ د زکات نو هغه ماته ویل چې د پاڼې د ماتولو نه به زکات شروع کوئ چې پاڼه ماتېږي دغه مزدوران به دغه تاوان به سر لرې کوئ پاڼه تړي بیا پاڼې لوډ کوي دا د دې نه وروسته چې څونه کارونه دي دا ټول تاوان به ترې لرې کوئ د دې نه مخکې چې هسې نه چې تا وله خاور راوړي هم پکې حساب دی او تا په ټیټر پټۍ اړولی ته په کوي حساب تا پکې ګوټ کوې ته دغه نه به حساب ما د جاري ځان له مسله ده د جاري مسله دا ده چې اول خدا په کار ده هغوی دا فیصله وکړي چې آیا زکات په زور کومه مالک ورته ووایي او که ته به ورکړې نو چې په کوم یو باندې وپلو نو بس هغه به یې وله ورکوي یوه طریقې دا ده دویمه طریقې دا ده چې هر یو د خپل نه زکات ورکړي بطور مثال مالک چې کوم دی نو په 2 لکه روپۍ باندې اجاره باندې پټۍ ورکړه په 2 لکه روپۍ پای باندې سړي تماکو وکړی نو دا دله چې 2 لکه روپۍ ته ملاو شي نو دی به دې نه 100 روپۍ وباسي او اگر چې تماکو څه وکړه نو دغه مؤونت ترې لرې کړي او د ماتولو د پاڼې نه وروسته تاوان دې هم ترې لرې کړي او د نورو نه زکات دا طریقه ده وهم بالآخرت او دی دا کسان په آخرت باندې هم یوقنون دی یقین کوونکي محسنین هغه خلق دی چې د هغوی د قیامت په باره کې یقین دی چې قیامت به یقینا قایمیږي او الله به حساب کتاب یقینا کوي هلته به کامیابي او ناکامي یقینا وي اولئک علی هدی من ربهم دا کسان په درسته لار دي د جانب د خپل پروردګار نه و اولئک هم المفلحون دا کسان هم دي کامیاب دي دا تکرار یې دې لپاره وکړو چې دا خلک الله ته ډېر قدرمند دی ښه دا 2 ځله ذکر کړه اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون دا تکرار یې دې لپاره وکړو چې سما استاد ذهن کې اچي چې محسن الله ته ډېر ګران دی دیو جن موږ له تاسو له پکاري ځان محسنین ساز کی الله دې موږ او تاسو محسنین ساز کی دا په ځوانه بس کوم جنن ناروغ یم سبقونه نور نشم ویل